پښتونخوا ریډیو مردان د نورو اخترو په شان په دې اختر کې هم خپل روایت برقرار وساتل او د اختر په درېیمه ورځ د اوریدونکو لپاره د مشاعرې یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د مردان او د نورو ضلعو شاعرانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. د پروګرام نه مخکې سټیشن منیجر ساجد محمود په مشرۍ کې د شاعرانو سره یوه غونډه هم وشوه چې پکې په شعر و شاعرۍ، ادب او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوې. غونډې ته د وینا په وخت سټیشن منیجر ساجد محمود پښتونخوا ریډیو مردان ته په راتګ د شاعرانو مننه وکړه او ولس د تفریح او د هغوی د آګاهۍ په لړ کې د شاعرانو د کردار ستاینه وکړه. په دغه موقع پښتونخوا ریډیو مردان پریزنټرانو شعیب صادق او پروفیسر ګوهر نوید په میزبانۍ کې د مشاعرې دغه پروګرام آنیر شو. په دغه لایف پروګرام کې شاعرانو وخت په وخت مختلف سنجیده او د طنز و مزاح نه ډک خپل کلامونه اوریدونکو ته وړاندې کړل. پښتونخوا ریډیو مردان سره د خبرو په وخت شاعرانو خپلو خیالاتو اظهار وکړو او وی ویل د پښتونخوا ریډیو مردان هم دا یو روایت دی چې د په اختریزه مشاعرې کوي او په دې اختریزه مشاعرې کې دی چې د نو هر قسم موضوع سره تړلې شاعران که هغه مزاحیه دي که سنجیده دي هغه راغواړي هغوی سره دلته د خپل فن مظاهره کوي او ډېر خوندور پروګرام دی. د دې ډېر اوریدونکي دي. نو دا ریډیو پښتونخوا زمونږ ساجد صاحب چې دی پروډیوسر ساجد محمود خان د هغې دا کوشش دی چې زه خپل اوریدونکو ته چې دی نو هر قسم دغه چې دی نو ورکم د اوریدونکو ته چې هغې د دې نه څه خوند رنګ واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. نور رحمان سحر یم. پښتونخوا ریډیو مردان په اختریزه خپرونه کې هر کال چې دی نو دا د یوې مشاعرې تابع هم کوي. سخت کال دغه سپېڅلي روایت تر مخه پښتونخوا ریډیو مردان خپل سټوډیو ته چې دی نو د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه شاعران رابللي دي او هغې چې کوم دی په خپل رنګ کې په خپل ځانګړي رنګ کې مختلف کلامونه چې دي هغې کې چې مزاحیه هم به تاسو اورئ، هغې سره چې کوم دی سنجیده پکې هم دي. موږ چې کوم دی په دې لړ کې د دې سټیشن چې کوم سټیشن منیجر دی ساجد محمود صاحب د هغه ډېر زیات مشکور یو چې دغه شاعرانو له هغې په دې خپل سټوډیو کې یا په دې خپل سټیشن کې ځای ورکوي، د هغې زړه غټاوې کوي، دې سره د هغې حوصلې چې کوم دی هغه اوچتېږي. زما نوم چې غلام حبیب ارمان دی. زه د شیرګل قطبګل سره تعلق ساتم. دا زموږ کلی دی. د پښتونخوا ریډیو کې چې دا کم نن مشاعره وشوله نو دا ډېره بهترینه وه ځکه چې دې کې مزاحیه نظمونه هم وویلی شو او سنجیده غزل هم پکې وویلی شولې. دا د خلکو د خوشحالولو لپاره خلک ډېر په دغه کې په خفګان کې پراته دي د ګرانۍ د وجې نه یو څه بل څه د وجې نه نو چې د هغوی په تندو باندې چې کوم دی لږه مسکا راشي نو دا ډېره ښکلې مشاعره وشوه په دې سټیشن کې خیبر پښتونخوا ریډیو باندې. نو دا خو کال په کال انشاءالله دا به کېږي، داسې مخکې هم شوي دي او خلک په دې باندې ډېر خوشحالېږي او خوښوي یې ځکه چې کوم دی دا پروګرام دوی کوي. دائم مہدی نوشہرہ سے میرا تعلق ہے. یہ خیبر پختونخوا ریڈیو کے حوالے سے ہم آئے تھے اور یہاں عید کے حوالے سے ایک مشاعرہ تھا اور چونکہ میری یہاں پہلی مرتبہ تھی، اس سے پہلے میری شرکت نہیں ہوئی تھی یہاں پہ، لیکن پہلی دفعہ آ کر بھی مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ جیسے میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں. بےحد اپنائیت کا احساس ہوا اور سینئر سے ملاقات ہوئی اور یہ اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے چونکہ کے پی کے میں ہمارے ہاں ان چیزوں کا رجحان ذرا کم ہے اور ادبی محفلیں ہونی چاہیے تاکہ اس نسل کے جو لوگ ہیں جو کتابوں سے دور ہو رہے ہیں، جو کتب بینی سے دور ہو رہے ہیں، جو ادب سے دور ہو رہے ہیں، وہ ان چیزوں کے ساتھ دوبارہ سے منسلک ہوں. زه خادم یوسفزی دا زما ادبي نوم دی. د کامي پښتو ادبي جرګې د ستر سکتر په حیثیت باندې تاسو ته زه مخاطب یم او د یو څلورو کتابونو خالق چې د هغې نامې چې دي د پښتو شاعري دا ستړی کاروان، پړاو د خیالونو قافله، د رنګونو انتخاب، نو دغه زما کاوشونه دي، شعري ټولګې دي د هغې او زه نن د پښتونخوا ریډیو چې کوم د اختر په مناسبت باندې د شاعرانو سره کوم بنډار جوړ کړی دی نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او باور لرم چې دوی په دې کې د شاعرانو دپاره چې هر شاعر خپل یو تاثرات کې خپل یو نظر وي نو دوی به دغه موقع ورکړي چې هر یو شاعر خپل اظهار خیال وکړي. بلخوا د مشاعرې پروګرام میزبانانو پروفیسر ګوهر نوید او شعیب صادق پښتونخوا ریډیو سره خپلو خبرو کې وویل
بسم الله الرحمن الرحیم. زه آر جې ګوهر نوی تاسو ته مخاطب یم د ریډیو پښتونخوا سره دغه تړون او دغه مینه د ډېرې اوږدې مودې نه نن د اختر درېیمه ورځ وه او په دې موقع باندې موږ د همیشه په شانتې نن هم یو اختریزه مشاعره په ریډیو پښتونخوا کې ریکارډ هم کړله او نیغ په نیغه تاسو لایو هم وکتله د فیسبوک په شیشه باندې هم ملګرو او هغه مسافرو چې د دې وطن نه بهر دي په بهرني هیوادونو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي هغې هم وکتله او ډېرو مینوالو واورېدله. دا مشاعره د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان نه چې کومه وشوله اختر د شاعرانو سره او د اختر درېیمه ورځ ده نو دا موږ د ډېر زوړ وخت نه همدا ریډیو چې دی نه په دغه طریقه باندې کردار دی را روان دی ځکه چې خلک انتهایی تنګ دی خوشحالي نشته سکون نشته نو موږ وایو چې هر انسان ځان له خپله هغه سکون پیدا کوي هغه خوشحالي پیدا کوي نو زمونږ هم دا خیال وي چې مونږ د ملګري راولو او د دې د خولې نه د دې د شعر نه داسې څو ملګري هغه چې کوم دی هغه خوشحاله شي د هغوی دا ذهنونه بدل شي هغوی باندې لږ منټونه لږې ګنټې دا لږې ښې تېرې شي. شاعري نه صرف د ژبې خدمت بلکې د ولس د آګاهۍ لپاره هم مهم ذریعه ده. پښتونخوا ریډیو مردان د شاعرانو د وړاندې راوستو او د هغوی د حوصله افزایۍ لپاره همدغه رنګ پروګرامونه تابع کوي. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو مردان.